څنګه چې د جسم دپاره دوه قسمه څیزونه ضروري دي، یو داسې څیزونه چې هغه جسم ته طاقت ورکوي، دویم هغه څیزونه چې هغه جسم ته نقصان ورکوي. دقه شان د روح دپاره هم دوه شیونه ضروري دي او دغه رنګې طاقتور خوراکونه کوي نو جسم یې برابري، او د دې سره سره هغه شیونه چې جسم ته نقصان ورکوي هغې نه هم ځان ساتي. مثلا د شوګر مریض د خوږو نه ځان ساتي، او دغه رنګ عزتمندو بعضې کسان د غټې غوښې نه ځان ساتي، نو جسم یې بیا برقراري او مفیدي او وده کوي. دقه شان روح هم دی، ځکه دا روح د دې جسم نه اعلی درجه لري. تاسو ګورئ د انسان نه چې روح وځي بس خلک یې قبر ته رسوي. که د بندن یو اندامې کم وي خو چې روح پکې وي او دا بېهوش هم پروت وي خلک یې قبر ته نه وړي، وایي لکه سړی ژوندی دی. نو خلک ورته دا خو د مړي برابر دی، نه خوراک کولی شي، نه څښاک کولی شي، نه ګرځېدی شي، نه دوکان ته تلی شي، څه پې کوو؟ وایي نه، روح پکې دی. نو روح افضل دی د جسم نه، اعلی دی د جسم نه. نو چې د ادنا جسم ته دومره خیال ساتي چې دا خورم دا نه خورم، او دا صحیح دی او دا غلط دی، نو د روح به د دې نه زیات ساتي. اوس د روح خوراک څه شی دی؟ د روح خوراک عزتمندو دا عبادات دي او دا اعمال دي. د ټولو نه غټ خوراک ایمان دی. چې کوم روح کې ایمان نه وي، الله وایي دا د سپو نه هم بدتر دی، د ځناورو نه هم بدتر دی. ځکه ځناور مالک پیژني او دا روح مالک نه پیژني. او دغه رنګ عزتمندو نور اعمالو سره بې روح کې طاقت راځي. د روح چې کوم دی ایمان دی، د روح دپاره بنیادي څیز ایمان دی، هغه په هغې ژوندی. او د روح کې د طاقت راوستلو دپاره بیا عزتمندو مونځ دی، اودس دی، معاشرتي مسایل دي، د یو بل خیال ساتل دي، دې سره په روح کې بیا طاقت راځي. نو دې حوالې سره عزتمندو موږ هره جمعه تقریبا یو معاشرتي مسله یو دوه د عبادت مسلې تاسو ته بیانو، د دې دپاره چې زموږ او ستاسو روح طاقتوري او دا روح رانه مړ نشي. دی وایي الله وایي لهم قلوب لا یفقهون بها. د بعضې خلکو زړونه شته خو هغې کې سمج د سره نشته، غوږونه یې شته خو د اورېدلو حق هغوی ادا نه کړو، سترګې شته خو د لیدلو حق هغوی ادا نه کړو. دا سترګې نه دي. صم بکم عمي فهم لا يرجعون. دا خو ړانده خلک دي، دا کاڼه خلک دي. دا الله منافقینو ته ویلي، ولې د هغوی روح مړو، د هغوی دننه ایمان نه و. نو الله وایي د دوی مثال د ړندو کڼو دی او د ګونګیانو دی، چاړاګانو دی. لا يرجعون الى الله او الى الحق او الى الايمان. دوی الله ته ایمان ته حق ته نه راځي. نو سترګې خو د دې دپاره دي. نو الله دې زموږ او ستاسو د روح سترګې نه مړې کوي، الله دې زموږ روح نه مړ کوي. جسم ختم شي عزتمندو، آخرت کې به دوباره بیا را ژوندی کېږي، روح نه ختمیږي. روح الله سره امانت دی ځي، الیین ته ځي یا سجین ته ځي. د نیکانو خلکو الیین کې پروتي، د بدانو خلکو سجین کې پروتي. مړ کېږي نه روح. او چې آخرت کې راپاسېږي دوباره به د الله بیا بدن درکړي، نوی بدن. د چا به همدا زوړ بدن وي، د چا خاورې شوي، دوباره بیا راوټوکېږي، روح به پکې واپس شي. تر دې پورې د قبر کې هم د دې روح د جسم سره تعلق وي. بعض عالمان چې واپس پکې راشي، ځکه چې سوال جواب ته کوي، نو روح نه ختمیږي. او بعض وایي د هغه ایلین او د سجین یو سره کنیکشن وي، لکه د یو موبایل چې بل موبایل سره وي. نو تپوسونه ترې باقاعده کېږي. د قبر ځان له زندګي ده، د برزخ ځان له زندګي ده، عذاب دی، ثواب دی، موږ ته نه ښکاري. که یو سړی وایي چې ما ته وښایه د قبر زندګي، موږ ته ستا دې بدن کې چې کوم دی روح دی، ته پهله دا معلوم که، نو هغه قبر ته به وروسته لاړ شو. ته پهله روح نشي معلومولی او قبر ته ځې ما ته د قبر زندګي وښایه. یو انسان چېرته تاسو روح لیدلی دی، چېرته ساینسدانانو لیدلی، ډېرې کیمرې پسې ولګولې، او مړي به چې مړه کېده، کسان به چې مړه کېده، ډېرې کیمرې ورته ولګولې. خو حیران شو، دروازې بندې، سوړې بندې، هر څه بندې، چې دا روح په کومه لاړی وتښتېدو. نو بهرحال عزتمندو د دې حوالې سره بعضې خبرې وي. زموږ او ستاسو علم کې نه زموږ دین ته، زموږ ایمان ته، زموږ اسلام ته نقصان رسوي.
بعض وخت یو خبره موږ ته وړه ښکاري خو هغه غټ نقصان جوړوي، بعض وخت یو خبره دومره نه وي موږ ته هسې غټه جوړو. نو اسلام میانه روی نوم دی. دې حوالې سره ته یو دوه مسلې ذکر کوم. یو مسله دا د عزتمندو، بعضې ماشومان وي هغه لاوارثه ماشومانی، وارث مور او پلار یې نه معلوم، خلکو گزارلی او دغه رنګ عزتمندو چاته پیدا شوي وي هغوی اسپتال ته رسولي، ایدي والا ته رسولي، یتیم خانو ته رسولي، خپل یې غټ کړي. نو د دې د مور او پلار د پاره به څه نوم لیکې؟ ځکه نه مور معلومه ده نه پلار. یا بعضې ښځو سره عزتمندو بدې وشي او هغه خوشاټاري هلکان ترې غیب شي او واده سره ونه کړي، هغه ماشوم هغه وزېږئ، اوس د دې پلار به څوک؟ نو عزتمندو د دې دپاره بعض کسان داسې کوي چې خپل نوم وله ورکړي، وایي دا زما زوی دی، د چا بچي نه کېږي هغه خلک ورکړي ډېر خوشحاله شي، او د چا بچي ویم خو زه وایي دا ماشوم به وپالم ځان سره. نو ماشوم پالل ډېر د ثواب کار دی، د هغه یو زندګي ورکول دي، او د هغه غریب چې هر څنګه پیدا شوی دی د هغه څه ګناه نشته. خو عزتمندو د شریعت خپل قانون دی چې اوس بدله د پلار نوم ورکې که نه ورکې. نو پلار عزتمندو دا نسبي رشتې ته ویلی کېږي چې ستا د نسب د وجې نه یو کس خپلي. نو چونکې د نسب سړی او پلار د ده معلوم نه دی، نو لحاظه بل سړی دله نسبي نوم نشي ورکولی. دا به نه وایي چې دا د فلاني زوی. په شناختي کارت، پاسپورټ، برث سرټیفیکیټ وغیره کې به دا خپل نوم نه لیکي چې زما دی، د پلار د ولدیت په خانه کې څه به لیکي. نو دا عزتمندو هم د دې نادرا والا نه تپوس کول پکار دي، حکومت والا نه تپوس کول پکار دي چې څه کول پکار دي. نو بهتره خو دا ده چې د ګارډین نوم کې ولیکي. ګارډین منه نگرانی کوونکې، سرپرستی کوونکې، ته سرپرست وي، نگهداشت کرنے والا، د ده پرورش کوونکې. یا پکار دی یو خانه دی لپاره جوړ کړي متبنا پلار. متبنا پلار ورته ویلی شي، یعنی ساتونکی پلار. هسې که پلار ورته د شفقت او د عزت په طور باندې وي او دا د شفقت په طور دې ته زوی وي، خیر دی. داسې سړی پردي زوی ته ویلی شي بچیه راشه، خو حقیقي زوی به ورته نه وي. نو په شناختي کارت، پاسپورټ کې داسې ماشوم پسې خپل نوم نه دی لیکل پکار. د دې نه ډېرې لانجې جوړېږي. یو لانجه ده جوړېږي عزتمندو چې سبا سته مړ شي نو ستا نور بچیم دي، نو په قانون کې د ده نوم هم تا پسې لیکلی دی، نو بیا به ستا میراث ده ته میلاویږي. صحیح شو؟ او ستا بچی خو نه دی او ستا بچي له میراث نه ورکول غواړي، خو قانون کې نوم راغلی دی چې د فلاني بچی دی، نو بس وروره پوره حصه وله ورکوي. کله پردی بچی سړی والي او هغه ځان پسې ولیکي د هغه خپل پلار مړ شي، هغه خپل رونه وله میراث نه ورکوي. وایي ته خو پلانې، هغوی د خدای بندګانو، ستاسو د پلار د مور پلار اولاد یم، ولې م ورکولم پلادي سړي له؟ نو هغوی وله میراث نه ورکوي، دلته وله دا رونه هم نه ورکوي. وایي ته خو زموږ نه، هسې دې را سره نوم لیکل شوی دی. نو غریب په منځ کې بالډه شي، نه بیبي او نه لالا د سرحد وزیر اعلی، نو بس بیا اسم نه غریب. نو دی وجې نه عزتمندو د دې مسلو چې شریعت موږ ته وایي، بعضو خلک وایي ما دا څه خبره ده، نوم یادا او یادا. نو عزتمندو دا غټه خبره د میراث ولا سبا نه ورکې. دویم د پردې خبرې دي کې ستا د ښځې نه به دا ماشوم پرده کوي چې غټ شي، د 10 کالو نه واوړي، خصوصا چې بالغ شي 15 کالو شي، نو ستا ښځه د دې ماشوم لپاره غیر محرمه ده. دا خو پردې ماشوم دی که نه؟ که ته مړ شوې او ستا د ښځې عدت تېر کړو، نو ستا د دې ښځې دې سره نکاح هم کېږي، ستا د لور هم سره نکاح کېږي، ځکه پردې ماشوم دی که نه؟ اگر چې تا پاسپورټ کې او په دغه کې خپل بچی لیکلی دی. دا ټولې مسلې. ها د پردې خبره به یو طریقې سره حل کېدی شي که بالفرض ته خپل ستا مور وله پی ورکي، ستا خور وله پی ورکي، ستا ورېره خورزه وله پی ورکي، یا ستا نیه وله پی ورکي ژوندی. نو بس بیا عزتمندو د پردې خبره ته څه نه څه طریقې سره ختمه شي، دا ستا رشته دار شو.
خدا د میراث او نکاح والا د میراث مسله خو بیا مو سره نه ثابتېږي، د نکاح والا سره ثابتېږي چې پی دې ورکړه نو رضعي رور سره او رضعي زوی سره دې سره نکاح نه کېږي. دا مسلې وي، یو مسله دا شوه. دویم عزتمندو د خپلو خپلوانو نه بعضې کسان ماشومان والي، د رور نه وراره والي، د خور نه خورۍ والي، د خور زوی خورزه والي، ماما نه ماما زوی والي، کاکا نه د کاکا زوی والي، چاچی نه د چاچی زوی والي، زما بچی نه کېږي ماله راکا. نو عزتمندو یو خو د دې خبرې خیال ساتل پکار دي چې چاله بچی ورکول دا بهترین کار د سره نه دی، حرام ورته نشي ویلی، ناجایز ورته نشي ویلی، خو د ثواب کار هم نه دی او د لانجو نه ډک کار دی. همدغه مسله ده، سبا میراث مسلو سره ثابتېږي، د نکاح مسله ثابتېږي، ډېرې قیسې. جایدادونو خلک خپلو بچو له نه ورکوي نو دلی بیا څوک ورکوي، او هغه نور هم بانه غواړي وایي بس دا خو د پلانوي دی، هغوی سره غټ شوی دی، مزي کړي دي او هغه سره خپل مال شته که نه، هغه بل پلار وله مالونه ورکړي، زموږ نه ولې مال علي، ډېرې غټې قیسې ورسره ثابتې شي. خو ځکه بالفرض یو سړی دی زوی نه کېږي او یو بل رور دی هغه خپل زوی وله ورکو یا خپل خور وله ورکو، نو تیار رالی دی، تیار د خور زوی دی، رشتهدار دی، نږدې دی او د ده زړه ته بې سکون میلاویږي او غټ یې کړلو، یا مثلا د هغه مور او پلار مړه شو او تا ته پاتې شو او غټ دې کړلو، ډېره د ثواب خبره ده، بیا د ثواب خبره ده. خو لانجې ترې جوړېږي عزتمندو، بعض وخت ماشوم هغوی وهي، خپل مور او پلار وایي دا څه کې د دې ورځې دپاره مې درکړی دی، ظلمونه کوئ ظالمان، بس یو لویه قیسه یي. خپل زوی چې سړی وایي دومره پروا نه وي، خو چې بل کس ورته برن برن وګوري بس بیا په سړي بد لګي. نو د دې خبرو خیال ساتل پکار دی. دې ماشوم پسې عزتمندو خپل نوم خیجول، یعنی دې ته خپل حقیقي زوی ویل، د ده په شناختي کارت، پاسپورټ، بر سرټیفیکیټ او نور ډاکومنټس چې کوم وي په هغې کې خپل نوم لیکل دا حرام دي، دا ناروا دي. او په دې باندې احادیث او روایاتو کې درې قسمه وعیدونه او عذابونه راغلي دي. یو حدیث کې راځي من ادعا الى غیر ابیه وهو يعلم انه غیر ابیه فالجنة علیه حرام. بخاری مسلم حدیث دی. وایي چې کم انسان د پردي پلار ته خپل نسبت وکړو چې دا زما پلار دی، یا هغه پلار یې نسبت وکړو چې دا زما زوی دی حقیقي، او ده ته ښه پته دی چې دا زما نه دی، یا دې هلک ته پته ده چې دا زما پلار نه دی، خو هغه ته یې بس ما ځان سره زوی کا او شناختي کارت زما په نوم جوړ کا، نو حدیث کې راځي جنت په ده حرام دی. او بعضو روایاتو کې راځي وایي دا د کفر خبره ده. نو بعض عالمان دې ته کفر وایي که یو سړی حلال ګڼي وي کافر کېږي، بعض وایي نه چې د کافر نه مراد ناشکره انسان دی، دا ډېر ناشکره انسان دی، د خپل پلار قدر نه کوي، د خپل مور قدر نه کوي، خپل شناخت یې شته او پردو ته نسبتونه کوي، نو دا خپل پلار خپل مور ده ته په نظر کې کمتر ښکاري چې مړه دا زما پلار هم زه پلار دی، داسې له لیکي نه. یا خپل بچی یا یو بچی ته کمتر نظر باندې چې مړه دا هم څه بچی دی چې ځان پسې ولیکم. او یو حدیث کې راځي چې په ده باندې لعنت دی د الله، لعنت الله، په ده باندې د الله لعنت دی، والملائکة والناس اجمعین، د فرشتو او د ټولو خلکو د باندې لعنت دی. نو دې وجې نه عزتمندو که بالفرض چا یو هلک اغستی هم دی، خپل زړه له تسلي ورکړه، خو د هغه خپل پلار نوم د خپل مور نوم هغې پسې لیکل پکار دي. بس دی د سره ښېګړه وکړله، تا وخت تیر کو، خوشحاله وخت دې تیر کو، ماشوم دې غټ کو، داسې درته ښکاري لکه خپل زوی دا دله ډېره ده، او معاشره کې به خلکو ته ویم چې دا زما وراره دی خو زما د زوی په شان دی او ما غټ کړی دی. نو نسبت بدلول، خپل نسبت خپل نسل بدلول دا عظیمه کبیره ګناه ده، دا یاد لرئ عزتمند. نو د دې وجې نه د دې مسلې نه ځان ساتل پکار دی. او ما یو تل دې سره ډېرې مسلې هم بې ثابتېږي، د نکاح مسله کې پکې لانجه راځي، د ده پلار نوم بالې که د هغه بالې، د میراث مسلو کې پکې لانجه راځي، نو دا ټولې قصې پکې راځي عزتمند. نو د دې وجې نه دې نه ځان ساتل پکار دي. هغه پهلنۍ مسله کې بالفرض چې د چا پلار نامعلوم وي، نو د چا نوم به لیکي؟
پشنخدي کارت وغیرہ کې نو پهله خو په کار دادي چې حکومت چا سره یې هغه بس د هغه نوم په ګارډینس کې ولیکي چې پرورش کوونکی فلانې یا متبنا پلار د فلانی دا لیکل پکاري او کنی بس بیا د فرضي نوم ولیکي په کانه کې فرضي نام من عبدالله زوی دی عبدالله من د الله د یو بنده زوی یا د عبدالخالق زوی دی یا د عبدالرحمن زوی دی یا ورته ولیکه آدم د آدم علیه السلام زوی دی بس خبره ختمه د هغې زوی خو که راځي بیا داسې لیکل پکاري درېیمه مسله عزتمندو نوم بدلولو سره یو بله متعلق مسله ده بعض وخت کې هلک ته پته هم نه وي چې زه د چا زوی ما چا نه یم ځکه خو ماشوموالي کې خلک یو بل له ورکوي نو هغه بل کس تره ماما کاکا یا خپل یا پردی چې هر څوک دی هغه خپل بچو کې لیکلی دی نو چې 20 کاله پس ماشوم غټ شي هلک غټ شي نو بیا وله واده کوي یا جینۍ د مثلا جینۍ له واده کوي نو که ستاسو خیلي هلک او جینۍ له چې واده کوي او نکاح وله تړي نو د پلار نوم پکې یادوي او د پلار نوم یادول ضروري هم دي ځکه د کامران په نوم باندې بلا شي کسان دي د کوم کامران واده دی اوس ته کامران له نکاح تړي او په ګواهانو کې یو ناست هغه خوشحاله شي چې زه زما نکاح یې وتړله او ته دغه بل تړې او ورته یو کامران به یاره دا زما نکاح ده بل وایي دا زما نکاح ده نو چې د پلار نوم یې والې خلک وایي هلکه دا د بادام ګل کامران دی ته خو د ډیران ګل زوی نو د دې وجې نه عزتمندو نوم اخیستل پکار دي مثلا شینې او ول د خنډې زموږ خو دغسې نومونه یې نو یا مثلا د جینۍ نوم لري خارو او دغه رنګې لور د توتی خان یا لور د کارغه زموږ دغه نومونه د لور نوم یې کارغه دی او د پلار نوم د لور نوم یې خارو ده او د پلار نوم یې کارغه نو دې طریقه یا بخمرۍ او چې دا لور ده د سمندر خان اوس وها سمندر کې غوپې کوم ځای کې به سمندر خان نو بهرحال عزتمندو نوم اغستلو سره شناخت واضح شي تعارف وشي چې د پلانی د لور د پلانی د زوی دا نکاح ده دا نور اسې خوشاټاري راجمع شوي دي تماشبین اسې سبحان الله الله اکبر د پاره او اصل کس چې کوم دی هغه هم دا دی چې دا چا نکاح ده او دا نوم یې واغستلی شو نو د پلار نوم به اخلی بعض علما وایي د نیکه نوم یې مغستل پکار دي صحیح ده اوس عزتمندو دا ماشوم خو تا بل چا له ورکړی هغه پکې خپل نوم لیکلی دی نوم دا اصل چې کوم دی د توتی ګل زوی دی او کارغه ځان پسې لیکلی دی چې دا زما زوی دی نو د نکاح په ټایم کې که د خیري اکثر هغه نکاح نامه هغوی مخې ته نیولې وي نو په هغې کې خو یې د دې چا چې ساتلی وي د دې پلار نوم لیکلی وي اوس خو دا خو دروغ شو نکاح د چا تړي دا خو د پلاني زوی دی او یا دی فلانې نو بوګس کار شو دوکه شوه غلط شو نو آیا اوس نکاح وشوه که ونه شوه بیا غټې لانجې جوړې شي نو نسب بدلولو سره دومره لانجې جوړېږي آیا نکاح وشوه که نه نو که هلک او جینۍ مخامخ ناست دي او اشاره دې وکړه چې دا توتی ګل او دا خارو بیبي او د پلار نوم دی ولا غلط هم کو خیر دی نو څه خبره نشته ځکه اشارې سره چې یو سړي ته اشاره وشي نو هغه متعین شي د نوم نه زیات انسان په اشارې باندې متعین کیږي که ته کامران رالو نو په دې باندې کامران ډېري خلک ته پته کم کامران که ته چې دا قاري صاحب رالو دا فلانې صاحب رالو نو په دې سره بالکل هغه سړی متعین کیږي نو اشاره د عالمان وي دا ابلغ وي د نوم اغستو نه د تعین نه دي کې ډېر زیات وضاحت او تعین وي بهرحال که مخامخ ناستو خو نکاح وشوه او که مخامخ ناست نو اکثر جینۍ نه ناسته زمونږ خو هلک ناست دي تیسمار خان خو جینۍ خو نه ناسته د هغه وکیل ناست دي نو وکیل ته خو اشاره نشي کولی که نه چې دا تورۍ د دې نکاح د سره کېږي ته خو جینۍ یادې او جینۍ شته نه دی او د پلار نوم دی وله غلط واغستو دا د هغه لور نه ده نو د دې نکاح څنګه کې بعض عالمان وایي چې بس جینۍ ټولو ته معلومه وي ګواهانو ته چې فلانۍ فلانۍ ده صحیح شو ډمبرګوله یا فلانې 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 دغه ده بس خبره ختمه کېږي خو اکثر عالمان وایي چې نکاح ډېر د احتیاط والا شی دی چې د پلار نوم دی غلط کو دوباره یې نکاح وتړه یا چې نکاح تړي وایا دا فلانۍ چې د دې فلاني سړي ساتلی شوي لور ده داسې ووایه ساتلی شوي لور ده د ساتلې ده د
نه یا د خپل پلار نومې والا یا د پلار نومې پکې د سره علم بس نکاح وتړه. نو د دې وجې نه عزتمندو د دې یو مسلې نه چې کله ته د غلط پلار نوم ولیکې د بل د پلار نوم ولیکې دومره مسلې جوړېږي د دې نه. د دې کې احتیاط کول پکار دي. بل دې سره متعلق یو بله مسله ده، چونکې په دې مسله کې چې کم انسان پردي پلار ته نسبت کوي که جنۍ ده که الک، دا د لعنت والا عمل دی او دا جنت په انسان باندې حراموي چې قصدن داسې کې. نو بعضو پکې دا مسله لیکلې ده چې دا ښځې چې ځان سره د خاوندانو نوم لیکي دا جایز دي که نه. مثلا جنۍ ده بخمرۍ نوم ده، د خاوند نوم دی توتی خان، د پلار نوم یې دی کارغه واجي، او دا ځان سره لیکي چې بخمرۍ توتی خان. یا مثلا فاطمه نوم ده، د خاوند نوم دی کامران، فاطمه کامران. تاسو اکثر لیکئ که نه شناختی کارډونو کې او په دې نومونو کې راځي فاطمه کامران. نو کامران خو د دې پلار نه دی، ده خو د خاوند نوم ځان سره ولیکلو. نو بعض عالمان وایي چې دا هم په دغه وعید کې داخل ده، ناروا کار یې وکړو. خو صحیح خبره دا ده چې په دې صورت کې گنجایش شته، ځکه دا جنۍ چې ځان سره د واده نه بعد کوم نوم لیکي دا د پلار نوم نه لیکي، دا د خاوند نوم لیکي. صحیح شو؟ نو د خاوند نوم که ځان سره لیکي نو خاوند خو یې دا دی که نه، څه خبره خو نشته. د پلار او د زویوالي او د لوروالي باره کې حدیث راغلی چې ناروا ده، هغې سره نسب بدلیږي. خاوند سره نسب نه بدلیږي، خاوند سره خو تا نوی نسب سټارټ کو، اوس به نوي توتیان راځي او نوي چرګوټي به راځي. نو د دې وجې نه عزتمندو خیر دی که ښځې د خاوند نوم ځان سره ولیکلو په شناختي کارت پاسپورټ وغیره کې، نو دا ناروا نه ده. ځکه قرآن پاک کې د نوح علیه السلام او د لوط علیه السلام تذکره راځي. الله رب العزت وی امرأة نوح و امرأة لوط، د نوح علیه السلام ښځه او د لوط علیه السلام ښځه کانتا تحت عبدین صالحین، وی دا زما د ډېرو نیکانو بندګانو ښځې وي. نو بهرحال ګوره د دې ته د نوح علیه السلام او د لوط علیه السلام ښځې ویلي دي. نو که د ښځې نوم سره د خاوند نوم ذکر شي دا ناروا نه ده. د پردي پلار نوم به سره نه ذکر کې، د پردي زوی او د پردي لور نوم به نه ذکر کې چې دا زما حقیقي لور او زما حقیقي زوی ده، دا ناروا دي. دغه نبی علیه السلام احادیثو کې او روایتو کې راځي زوجتو رسول الله صلی الله علیه وسلم، د نبی علیه السلام ښځه. نو د نبی علیه السلام ازواج مطهرات هم د ښځو په نوم باندې د خاوندانو په نوم باندې د نبی علیه السلام په نوم یادېږي. دغه یو ځل نبی علیه السلام څوک رالی نو چا ورته ویلي جي زینب راله. نو نبی علیه السلام ته تپوس وکړو چې ایو الزیانب، کومه زینب راغلی ده؟ نو هغه ورته ویلی چې امرأة ابن مسعود، د عبدالله ابن مسعود چې کومه ښځه ده هغه زینب راغلی ده. نو ګوره ښځې د خاوند په نوم باندې یاده کړه. نو بهرحال عزتمندو دا د نوم متعلق یو څو مسلې وي، دا مې درته یاد کړو. اوس یو څو مسلې د دې نوجوانانو باره کې الحمدلله. نوجوانان عزتمندو بعضې مسلې هغه فرایضو سره تعلق لري او حرامو سره تعلق لري، او نوجوانان تپوس نه کوي ځکه دا اوسني نوجوانان دي جینکو سره ګرځي نه شرمېږي، په موبایل غلط فلمونه ګوري نه شرمېږي، د مشر بېعزتي کوي نه شرمېږي، د پلار بېعزتي کوي نه شرمېږي. صحیح شو؟ او دغه رنګې خویندو میندو ته کنځلې کوي نه شرمېږي، خو چې د دین مسله راشي هغه به خاندي کېږي به هلکه ولې څه چل دی. دغه رنګ عزتمندو هر قسمه مسلو تپوس کولی شي، دنیاوي خبرو شرم نه دی پکار او زما په شرم پروا نشته دی، والله چې داسې دی کم، خو چې د دین مسله راشي عزتمندو بې شرمېږي. نو ډېرې مسلې داسې د نوجوانان هلکان په دې باندې نه پوهېږي. بعض وخت کې عزتمندو نوجوانانو ته د شپې احتلام وشي، بعضې نوجوانان دي د شپې پې غسل واوړي، دا هلکانو ته وایي شیطان دوکه کړم. شیطان نه دوکه کړی، تا شیطان دوکه کو. بهرحال چې هر څه وشو، که شیطان ته دوکه کړې او که تا دوکه کړو، یو هلک و هغه باندې به ډېر احتلام کېدو، دې ته احتلام وایي. ګوره الفاظ داسې استعمالول پکار دي.
په کوم هلک چې غسل واوړي او هغه ګنده اوبه ترې خارج شي نو دې ته ویلی کېږي غسل پرې واوړېدو، احتلام ورته وشو. یو هلک باندې به ډېر غسلونه کېدل، نو بس دا دی چې پخوا خو دا باترومونه او دا څیزونه نه وو، دې کلو کې به خلکو دې ولو ملو کې لمبل، نو بس اکثر د دې لمبلو نه غریب ډېر تنګ شو، دا یخې اوبه دي او وروره غوپې پکې سار وها. نو یو ځل یې داسې چلو کړو چې د ولي نه داسې هغه طرف ته ټوپ کړی، بیا دې خوا را ټوپ کړی. چا ورته دا څه کوې لکه بس وایي غسل وشو مې لمبل. وایي دا څنګه غسل و؟ وایي منه شیطان زه دوکه کړی و ما هم دوکه کو بس په داسې طریقې سره. نو دې عزتمندو دې سره غسل نه زیږېږي، دا هر څیز خپله طریقه نه. د شرعي غسل 3 فرضونه دي: پوجي ته اوبه اچول، خولې ته اوبه اچول، او بیا که کنګال کې نو ډېره ښه ده، او په ټول بدن باندې اوبه اچول فرض دي. مثلا بعض هلکان عزتمندو سار را پاڅېږي نو بعضې هلکان د سار مونځ هم نه کوي، همداسې به دوکان ته را روان شي. نو جوانان ځکه یادو چې دا مشران خو نشي یادولی، یا خو دوی باندې داسې کېږي نه، او که چا باندې کېږي نو هغه بیا وایي موږ پسې خبرې کوې. نو بهرحال که ځواني او که بوډایي او کار چا سره داسې کار وشو، خو غرمې مونځ لا یا مازدیګر یا ماښام پرتوګ یې وکتلو او په هغې باندې نجاست و، او دته یقین وشو چې دا د احتلام والا نجاست دی. اوس 3 مونځونه یې کړي، نو دا به څه کوي؟ نو عزتمندو په دې صورت کې دا یاد لرل پکار دي چې کله انسان باندې احتلام وشي نو د احتلام حکم به د اخیری خوب نه حسابېږي، د اخیری خوب نه حسابېږي. مثلا که سهار را پاسېدلی او د شپې خوب یې کړی او ماسخوتن یې دا نجاست ولیدلو او هغه هم د 1 درهم نه زیات و، د دې تلي نه تقریبا 1 سنټي میټر دومره مقدار نه زیاتي، پیتي ورپسې بیا ګرځوئ، نو بهرحال د دې نه زیاتي د 1 سکي روپۍ نه زیاتي. نو که د سحر نه پس نه اوده شوی او ماښام نه بعد ورته رایاد شو نو 4 مونځونو قضا به کوي او غسل به هم کوي. سحر، غرمه، مازدیګر، ماښام دا مونځونه یې کړي، دا نه دي شوي. او که بالفرض غرمه اوده شوی و، د غرمې مونځ نه بعد اوده شوی و او بیا را پاسېدو، نو موږ به داسې نه وایو چې دا د شپې نه داسې چل شوی دی. بس عزتمندو دا ډزې هم د ورځې شوي دي، په تیاره کې نه دي شوي. او دغه رنګې چې د غرمې نه بعد اوده شوی دی نو بس د 1 مازدیګر او د 1 ماښام مونځ به قضا وکړي، د سحر او د غرمې د مونځ کولو ضرورت نشته. که د غرمې نه مخکې اوده شوی و او بیا ورته ماښام نه پس پته ولګېده نو 3 مونځونه به وکړي، اسانه طریقه ده. نو دې طریقې سره بعض وخت کې عزتمندو انسان ته بل نجاست مخې ته راشي، جومات نه एकदम روزي چې وګوري پرتوګ باندې ویني، مثلا دانه ماته شوي، یا مثلا کوم ځینې پیپ راوتی یا څه سره لګېدلی، میخ وغیره سره ولګېدلو، نو اوس بنده یې راني د مونځ نه پس چې دوکان ته څنګه ورسېږي یا کور ته ورسېږي، اوس به څه کوي؟ نو عزتمندو دې صورت کې د رستنو مونځونو د قضا کولو ضرورت نشته. بس کم ټیم کې چې تا دا نجاست او ګندګي ولیدله، بس د دې نه مخکې چپې شماره، تیرې چپې تیرې. بعضې کسان واپس جومات ته راشي، یاره اوس مې مونځ وکړو، ګوره دا وینه راوتې ده، نو دا به مونځ کې راوتي، بس راشي بیا مونځ کوي، چې اودس کوي بیا وینه راوځي، اودس کوي بیا وینه راوځي، بس په قلار کښېنه، هلته د دوکان کې ولیدله، بس دا داسې دی لکه دقه ټایم چې دا وینه راووتله، بس تېر مونځ دې شوی دی. البته که مونځ کې تا ته محسوس شوي نو بس بیا بېله خبره ده، بیا به مونځ هم دوباره کې. نو دا عزتمندو یو بله مسله ده. یو مسله عزتمندو د ښځو متعلق مسله ده، چونکې موږ او تاسو کې اکثر کسان ښځې لري او دا نور چې کوم ناست دي نو دوی هم د ښځو ښه پخې ارادي دي، څوک یې هم نه معاف کوي. یو قسم دا نه وایي چې زه به واده نه کوم. نو دې وجې نه عزتمندو چې ښځه کې نو د ښځو متعلق د خواتینو متعلق مسلې م یادوه. څنګه چې ډېرې قصې تا ته یاد دي نو دا قصې هم پکې یادوه، دا د دین مسلې دي. بعضې ښځې وي عزتمندو هغې ته یو مسله مخې ته راځي، په ښځو باندې الله رب العزت د طرف نه ماهواري یو بیماری راځي چې کومه جنۍ بالغه شي د 12 کالو 14 کالو عمر کې او یا د 15 کالو عمر کې، نو دی جینکو باندې او ښځو باندې د الله د طرف نه بلډ راځي، وینه راځي د الله طرف نه، دوی باندې دا یو امتحان دی او دوی کې د دې د بدن ډېرې فایدې دي.
او دې سره د اولاد سیستم الله تړلی دی نو پریشانه کېدل نه دي پکار دې کې ډېرې زیاتې فایدې دي د ښځو دپاره خو بیا ښځو سره دوه قسمه بیماریانې دي یو د اولاد بیماری ده یو ماهواري بیماری ده ماهواري دي ته وایي هره میاشت کې په ښځه باندې کمه شوه دا هم بیماري نه ده مینسز حیض دا دې کې نه شمارلی کېږي یو بیماری دا چې وي عزتمندو چې په دې ښځو باندې د اولاد نه پس راځي هغې ته دا ښځې سلویختي وایي عربیان ورته نفاس وایي هغې ته حیض ویل دې ته نفاس سلویختي نو په دې کې عزتمندو بعض وخت کې داسې وشي چې د یو ښځې اولاد بې وخته وشي بې ټیمه اولاد وشي د 3 میاشتو باندې وشي 2.5 میاشتو 4 میاشتو 5 6 میاشتو نو هغه ماشوم خو یا مړ شي یا ژوندی چرسي خو اکثر مړ کېږي په دې وخت کې بیا دا حیران چې زه به څو ورځې مونځونه نه کوم څو ورځې به روژې نه نیسم یعنې د دې بیمارۍ به څو ورځې تېروم نو دا یاد لرل پکار دي اسانه مسله ده چې د کومې ښځې اولاد وشي نو دا به یا د 4 میاشتو نه مخکې شوی یا به د 4 میاشتو نه بعد شوی یا به الفاظ دیگر چې کوم ماشوم وشو د هغې به اډوکي جوړ شوي یا بینۍ جوړ شوي اعضا به جوړ شوي یا بینۍ جوړ شوي اندامونه یې که نه جوړ شوي نو دا د سلویختۍ والا بیماری نه ده دا د بال بچ بیماری کې نه راځي اسانه خبره ده څه کې راځي د ماهوارۍ بیماری کې راځي د میاشت والا بیماری کې نو بس 3 ورځې 4 ورځې 5 شپږ 2 ورځې چې 4 ورځې بیماری وه بس هغه شان ورځې به یا مخکې په دې باندې څومره ورځې بیماری راتله عام ماهواري بس دغه به شمار کړي او باقي به خپل مونځونه شروع کړي او که د ماشوم اعضا جوړ شوي اگر چې مړ پیدا شو او یا بعضې ښځې په زور باندې ماشومان لري کړي بعضې نه خپلې پرېوځي نو دې صورت کې عزتمندو چې اعضا د ماشوم جوړ شوي وي نو دا به سلویختي بیماری تیروي سلویختي بیماری یو ورځ هم کیدی شي 2 ورځې هم کیدی شي 10 ورځې هم کیدی شي سلویخ ورځونه هغه نه زیاتېږي که سلویخ ورځونه زیاته شوه به دا سلویختي اوس نشته بس دغه سلویخ ورځې سلویختي شوه یا د دې نه مخکې که بل بچی شوی او 10 ورځې بیماري وه نو به د 10 ورځې به پکې سلویختي وشماري د دې 10 ورځې مونځونه به هم دوباره کوي ځکه د دې زوړ عادت شته چې دومره ورځه به بیماره وه نو دا بله یو اهم مسله و اکثر ښځو ته راپېښېږي نو د دې وجې نه دا مې ورته بیان کړه یو عزتمندو د تیر شوي جمعې موضوع کې یو خبره پاتې وه نن پکې ساده اوبه راغلې د شربت نه مخکې ما لکه لاړې بس شربت پکې دیکه شو او هېرم که ګرمۍ والي څه پته نه لګي ظالمانو په هفته کې هم دغه یو ګیلاس دا خو په ټایم باندې راوړئ که نه ګپ لګوس ولا سخت شو مانی موږ بازار ته راغلو بازار جمعات ته ولا د مولیان یو بل سره خبرې کوي یاره پلاني مفتي صاحب ته د بازار جمعات میلاو شو او پته ورته نه شي ټول پکې تشباڼي دي خبر نه شي ګپ لګو تاسو موږ پسې ملنډې ولئ نو بس کله به موږ وایو کله به تاسو وایئ تاسو هم داسې مولیانو لطیفې نه شي ورکوئ پوه شو تاسو وایي الا بلا برګردني مولا وایي که نه موږ وایو ردي بدي برګردني مقتدي چې تاسو له ټپې درځي نو موږ له هم راځي عزتمندو د ښېګړې متعلق د سره مسله تېره شوې وه چې بهترین عمل په اعمالو کې د حقوق العبادو دا ده چې په بل باندې د خوا خوږه شي په بل باندې د زړه خوږ شي او بل سره مدد وکړي دا د ډېر بهترین الله په دې ډېر زیات خوشحالېږي بخاري شریف کې دي چې د یو سپي د وجې نه الله یو ښځه وبخله اگر چې د هغې عملونه خراب وو او یو نیکعمله ښځه وه د پیشو د تړلو د وجې نه په بل باندې خوا خوږه نه کړله الله د جهنم فیصلې وکړې په دې عرب ملکونو کې یو سړی تیر شوی ابو نصر سیاد نو دې عزتمندو دا ډېر زیات غریب شوی او ډېر حالات د ده خراب شوي یو ځل یو عالم له لاړې ویلې حالات مې ډېر زیات خراب دي او ورځ په ورځه خرابېږم نه ټیک کېږم هغه د لاس نه ونیولو د سمندر غاړې ته یې بوتلو ویل 2 رکاته مونځ وکړه یو 2 رکاته مونځ یې وکړو بیا وله جال ورکړو دا جال بسم الله کو دې دریاب ته ووله چې دریاب ته وویشتو یو ښایسته مایې پکې راووتو ویلې اوس لاړ شه او دا مایې بازار کې خرڅ کړه او خپل اولاد له چې کوم دی پې د رزق بندوبست وکړه نو هغه چې لاړې عزتمندو چې دا یې خرڅ کړو
نو یو ښایسته عزتمندو یو ساده پراټه په هغې واغسته، یو یې د قیمې والا پراټه واغسته، او بیا اول د پیر صاحب له د مولي صاحب له راوړه ویل دا یو پکې ته واله یا نیمه ته وخوره. هغه ویل نه، د ستا بچي ډېر د دې حقدار دي، تا باندې د هغه حق ډېر زیات دی، او دا جل چې تا ویشتې او دا یې د بچو په نوم ویشتې او ځکه د الله رزق درکو، بل سره دې خوا خوږوله. هغه ویل ښځه صحیح ده. په لاره روان شو. چې روان شو عزتمندو یو بوډۍ ښځه وه، هغه ناسته وه او چغې او سورې ویلې، او یو ماشوم هم ورسره په غېږ کې و، او هغه ماشوم هم ژړل، ویلې موږ له دې څوک د خوراک څه شی راکړي. ده چې وکتل چې زما بچي خو ډېر اوږي دي، خو د هغه ماشوم هغه چغو او ته چې کتل، او هغه د بوډۍ ښځې په سترګو کې هغه اوښکو ته یې وکتل، نو غریب قدم نه شو اخیستی. نو بس هغه پراټې راواغېستلې، یو یې هغه بوډۍ له ورکړه، یو یې هغې زوی له ورکړه، ویل دا وخورئ، او لږ ساعت ورته کېناسته. نو د هغه بوډۍ سترګې اوچې شوې او هغه ماشوم په خندا شو، دا خوشحاله شو، واپس را روان شو. غریب ډېر یارېدو چې کور کې به راته ښځه څه وایي چې تا خو هېڅ هم نه دي راوړي. بهرحال کور ته رالی ښځې چې خبرې څه کولې یا نه کړي، هغې ورته وکړلې فلانیه 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 داسې ګرځي اوسګار خیله فلانیه. عزتمندو اوده شو، نو خوب یې ولیدلو. په دې دوران کې عزتمندو لږ ساعت پس له اوده شوی نو، بهر نه یو سړی رالی، دروازې یې وټکوله. چا نه یې تپوس وکړو د ابونصر کور کم دی؟ وایي دا دی. یو سړی رالی او ده ته یو تیلی ورکړه، او په هغې کې 30,000 دینار پراته و د سوني روپۍ. ویل ستا پلار ما سره دا امانت کې غوستی و، خو ما ته یې نه ویلي چې په دې به څه کې، زه ډېر تا پسې ګرځېدلی وم، تا کلی ګودر بدل کړی دی، نو ما ته پخوا به معلومات ډېر ګرانۍ سره کېده، او نن تالاش تالاش کې زه تا ته راورسېدم، نو په یو شپه کې الله رب العزت چې کوم د عزتمندو لکپتي کروڑپتي کو. بیا به زرګونو زرګونو روپۍ صدقې ورکولې چې په یو پراټه دومره ورسېدم، نو په زرګونو به چېرته رسم. او ډېر په خپله وایي ما به په ځانم رش کو چې لکه زرګونو زرګونو روپۍ خیراتومه، چېرته غوښې څاروي حلالومه. نو یو ځل اوده شو، خوب یې ولیدلو. وایي په خوب کې هغه په خپل حالات بیانوي چې د قیامت ورځي او تل د میزان قایم شي، زما ټولې نیکیانې راواغېستلې شي، ما چې کوم خیراتونه کړي، ما صدقې ورکړي، مونځونه مې کړي، هغه په یو تله کې واچوي، بل طرف ته زما ګناهونه راوالي، هغه په بل تله کې واچوي، نو زما هغه ګناهونه د نیکیانو نه زیات وخیږي، ګناهونه مې ډېري. زه حیران شم ما خو ډېرې صدقې ورکړي دي، خو د صدقې لاندې بل یو شی پروت، یو پیکټ چې هغه راته راکولاو کړي، وایي دې کې دغه پروت دی، خودنمایي پرته ده، په دې کې ریاکاري پرته وه. نو دا عمل خو ډېرو، خو د دې د وجې نه د دې عمل ثواب ډېر کم شوی، هوا ته جوړه شوې ده، ګیس ته جوړ شوی، وزن یې اوس نشته. او بل طرف د فلاني فلاني ګناه کړې ده، وایي ډېر سخت په ژړا شمه. ما ته وایي چې ولې ژاړې؟ وایي ما ورته ویل ما ګوره ډېرې صدقې ورکړي، ډېر ښه کارونه مې کړي، نن مې یو کار هم په لاس باندې رانلی، نو زه به ژاړم نه. وایي تپوس وشي، څوک اواز کې منادي چې د بل عمل شته که نه، بس دیګې کو. وایي نه، وایي صبر وکړه عمل یې نور شته. وایي په دې کې اقا 2 پراټې چې ما کومه غریبانان له ورکړي هغه راوړلی شي، زما په عملنامه کې کېغوستلی شي، په دې سره دومره کار وشي چې زما نیک عمل او بد عمل برابر شي. نو لږ خو خوشحاله شمه، خو د نیک او بد عمل چې برابر شي بیا هم جنت ته نشي تللی، دوزخ ته به هم نه ځي، جنت ته به هم نه ځي، خو د دې په منځ کې یو ځای دی، هلته به پروت دی. بیا په ژړا شومه چې دا څه شو؟ وایي د دې نه پس چې کوم دی د هغه ماشوم هغه مور هغه اوښکې چې کوم دی هغه راوړي، هغه د مور هغه 2 اوښکې هغې له الله یو شکل ورکړي، هغه زما په عملنامه کې واچوي، بس هغې سره زما دغه نیکیانو عملنامه بلکل آسمان ته وخیږي. بیا چې ډېر خوشحاله شمه، ما ته وایي صبر وکړه. وایي بیا د هغه ماشوم په مخ باندې چې کومه خندا راغلې ده د هغې ثواب راوغېستلی شي او هغه زما په عملنامه کې واچوي، نو د 7 اسمانونو نه زما هغه عملنامه بره وخیږي. نو عزتمندو وایي چې راپاسېدو، ښځې ورته ویل چې ته خو ډېر زیات خولې خولې دا ولې؟ وایي قسم په الله ټولو عملونو بچ نه کړم، صرف هغه 2 پراټو او هغه 2 اوښکو او د ماشوم هغه خندا په آخرت کې بچ کړم. نو انشاءالله داسې نیکۍ نه به یو بل سره کوو که نه؟ انشاءالله الله دې عمل کولو توفیق راکړي.